ملګری اسد افریدي صاحب د دنیا نه تللی دی او دا د هغه په یاد کې دلته یو تعزیتي ریفرنس کېږي. دغه شانته یو ریفرنس منګه هغه ورځ د هغې په حجره کې خیبر کې هم کړی و او دا په ملګرو باندې فرض ده، د پارټۍ په ملګرتیا باندې دا فرض ده چې داسې یو ملګری د چا نه جدا شي نو د هغه په یاد کې کم از کم یو څو خبرې د هغه په ژوند باندې وشي، ځکه چې هغې د دې پارټۍ دپاره ډېره لویه قرباني ورکړې وه. اسد خان افریدی زموږ یو ډېر بهترین ملګری، یو سیاسي استاد او په هغه الو ځلو کې شامل کس و چې کله د قومي وطن پارټۍ نه مخکې پیپلز پارټي شیرپا وه نو په هغه وخت کې هغه د یو ملګرو سره په دې دغه کې شامل شوي و په پیپلز پارټي شیرپاو کې او بیا یو شریک جدوجهد د قومي وطن پارټۍ په جوړښت کې، د هغې په جنډه کې، د هغې په نومونو کې او د هغې په دغه شانته په ټولو الو ځلو کې هغه یو فعال رول ادا کړی دی. اسد افریدی یو داسې انسان و چې هغه به ښکاره کېده ډېر یو ملنګ سړی، خو هغه له الله پاک داسې ذهن ورکړی و چې د پارټۍ په هره پالیسۍ کې د هغه حصه وه چې کومه پالیسي او پالیسي میکر و د پارټۍ لپاره. او وروڼو تاسو ته پته ده چې الله پاک انسان پیدا کړي د کې که دی غریب او که دی مالداري، خو دله یو خاص قسم له رجحان ورکړي، دله فکر ورکړي او دله چې کوم دی د عقل یو ماده ورکړي. بعضې خلک هغه ډېر غریب سړی، هغه څه به دولت نه وي خو د هغه په ذهن کې به، د هغه په فکر کې به، د هغه په فعل کې به داسې کارونه وي چې هغه به د وطن دپاره، د دې ولس دپاره، د دې قوم دپاره او د غریبو خلکو لپاره چې کوم دی نو د ترقۍ یو سبب جوړېږي. هغه کې به دا کمال وي چې هغه به دا خلک په یو میدان نه جمع کولی شي. هغه کې به دا کمال وي چې هغه به خلکو ته یو سیاسي یو روغه او لار ښودلی شي. بعضې خلکو کې به قدرت داسې یو رجحان پیدا کړی د بچپن نه چې هغه پیدا شي هغه کریمینل ماینډ وي، هغه غریبه طبقه کې وي که په مالداره طبقه کې وي، هغه په هر دغه کې وي، هغه نه به هغه کار د ماشوموالي نه واله تر د ځوانۍ پورې او د ځوانۍ نه واله تر د پیرۍ پورې به هغه نه داسې کارونه کېږي چې هغه به د ملک له قوم له او ولس له پیدا نه ورکوي. دغه شانته که به موږ په دې جاګیردارو سرمایهدارو غټو خلکو باندې سوچ وکړو، بعضې داسې خلک شته دی چې هغه کې ډېر دولتونه ورسره وي خو د هغه په ذهن کې چې کوم دی نو د غریب ولس، د قوم، د ملک او د دې خاورې مینه نه وي. بعضې داسې خلک وي په دغه اپر کلاس کې چې د هغې په زړه کې د پیدایش نه، د ځوانۍ نه، د ورکوټیوالي نه د دې قوم سره مینه وي، د دې خاورې سره مینه وي، د دې ملک سره مینه وي. ګینه ستاسو په وړاندې باندې آیات خان شیرپاو صاحب چې کوم دی هغه هم په یو ښه کور کې قدرت پیدا کړی و. خو که موږ وګورو ما ته یاد شي چې زما اول دویم جماعت سټوډنټ وم، چېرته به چې موږ پېښور ته تلو په دې کې یو پل چوتي پل کیسې به ورته ویلې، په هغې باندې به کېدای شي مشران انور خان حاجي صاحب ناست دی، دا زما نه سینیر دی، په هغې باندې به یو سهار کې ورځ جوړ شو ځکه چې دلته د چارسۍ د خلکو پټي به د شولګر کې اخوا دېخوا ریړې به وي، ټانګې به وي، خرګاډي به و، دا روډ به بند و. خو چې کله هغه له مقرره نو په لومبي ځل باندې دغه ځای کې پل ساز کړ او بعد یاد شي مشرانو به صفت کول یاره د چارسۍ ټرفک کولاو شو. لکه د هغه د هغه وخت نه بیا که موږ نور دغه شانته د حالاتو ته وګورو، د آفتاب خان شیرپاو صاحب کردار ته وګورو، بجلو ته، سړکونو ته، ګیس ته، یوازې دې چارسۍ ضلعې ته نه، یقینا چې ما ته بل ورځ یو ملګري خبره کوله چې په ډیر اپر دیر نه چتراله پورې یو لینډ تللی دی چې په کومه طریقه باندې به دا لینډ د بجلۍ خوا تللی. لکه زما د خبرې مطلب دا دی چې بعض انسان له الله پاک دا فکر ورکړی چې هغه د بچپن نه، د ځوانۍ نه تر د بوډاوالي پورې چې کوم دی نو هغه د قوم، د ملک او د خاورې خدمت کوي. نو اسد افریدی صاحب هم په دغه کسانو کې یو کس و چې هغه کله قومي وطن پارټي اسټبلش شوه، جوړه شوه، نو هغه په دې کې ډېر بهترین رول ادا کړی دی، ډېر بهترین کار یې کړی دی. او زه په دې وجه باندې د قومي وطن پارټۍ صوبایي قیادت له داد ورکوم، اپریشیټ کوم چې هغه ورځ یې په خیبر کې چې کوم دی یو دغه شانته غټ ریفرنس وکړو او درې دلته په چارسده کې او په شیرپاو کې په دې ځای کې چې کوم دی نو هغه منعقد کړو. نو دا ډېره خوشحالۍ خبره ده، دا ډېره ښه خبره ده ځکه چې کله یو ملګری د چا نه بېل شي نو په کار دا ده چې نور ملګري هغه د هغه په یاد کې د هغه په ژوند باندې خبره وکړي. نو زه ډېر وخت نه لمه ځکه ټیم شارټ دی، زموږ ښه ملګري ناست دي، دې ته خبره به هغوی کوي. ستاسو ډېره مننه.